د اختره پورې به موږ هر قسم ذمهواري دار یو څاروي کوو. د بیمارۍ شو، د غاښو شو، مثلا خبره نور څه مسلې د چا خوښ ني واپس یې راوستي شي بل بوتلی شي. وایي چې کیلو په څو ده؟ کیلو دا 710 روپۍ، دوه په غاښ سوندر، پوغ غوا یا غوی نه دوه په غاښ، او جوټه دوه غاښې 590 روپۍ. لکه دا نه چې پخه میخه یا پوغ وی زیات تر. ګرانو کتونکو سخي دی خو دې وخت کې د والو په موټ کې دی اخري غوسه دی، خو بیا هم موږ چې کوم دی نو ایاز خان ته موږ وی چې سخي د کانټې ته راولو، نو دا د کانټه کې هغه ټول څاروي چې کوم دی نو موږ په تاسو باندې خرڅوو. ویله کې ټول څاروي چېرته دي؟ نو هغه برانډ چې کوم دی ایاز خان جوړ شوی دی، هغه په ریسته کې دي، جوټې شته، سخي شته، او بالکل داسې چې لکۍ به ټیک وي، غاښونه به درته چک کوي، ویکسین به ورته والي شوي وي، په طول به پوره وي، د جو چت لاندې په سوري باندې به وي، کانټه ورسره خوا کې ده، ټینشن به هم ختم وي چې څاروي مې ګران واغسته خو ارزان واغسته، به دلته په دې کانټه ولاړ دی ټول دی. او 0311 811 3537 په دې ایاز خان سره نیغ په نیغه رابطه کوئ، 0333 961 559. خو سخي خو وال کېږي لږ نزولي څه که نه. وګوره ایاز خان څه به وایې په دې موقع باندې؟ دې خو هلاسې چې دا سخي هم پکې مخې ته راځي نو لږ داسې توله توله دی که نه؟ په دې موقع باندې زه دا وایم چې زیاتتر ملګري موږ ته وایي چې یاره دا کانټه ستاسو خوا کې د تاسو دوی سره خپل اردر نه کړی، نو تاسو چې کوم ملګري م راځي نو د زړه د شک دپاره په بله کانټه خپل ځان ته لئ او بیا راځي دلته ځان ته لئ، نو تاسو ته پته لګي چې دا کانټه کلیر ده او که نه غلطه ده، پوه شو؟ اب هم تاسو ته پته لګي. دویم خبره دا ده چې خبرې خو زما په اړه ډېرې دي، خو لکه دا موږ چې دا کوم دغه کې لګیا یو که نه، نو د دې وجې نه لګیا یو چې دا خلک د ګرمۍ نه د مصیبت نه منډو تللو نه بل هر یو څاروي ته امریکا کې بیماري راغلې ده موږ ویکسین کړي، باقاعده د زیړي مثلا د دغې بیمارۍ هر یو شي مخنیوي موږ کړی دی. دویم غلط مال به ورته نه میلاویږي په ذمهوارۍ ګارانټۍ. د اختره پورې به موږ هر قسم ذمهواري دار یو څاروي کوو، د بیمارۍ شو، د غاښو شو، مثلا خبره نور څه مسلې د چا خوښ ني واپس یې راوستي شي بل بوتلی شي. داسې یو سړی درته په ټلیفون یې درنه غواړي چې ما ته رولیږه، بالکل پیمنټ به کوي، بالکل ورلیږلی شو. بیا ریټ ووایي چې کیلو په څو ده؟ کیلو دا 710 روپۍ، دوه په غاښ سوندر، پوغ غوا یا غوی نه دوه په غاښ، او جوټه دوه غاښې 590 روپۍ. لکه دا نه چې پخه میخه یا پوغ وی زیات تر خلک دا ګبر نه هغه نه سی پټه دوه غاښې څاروي دغې ریټ سره ورکوو دې ټیم سره. نور میخې دغه میلاوي؟ میخې نه، میخې ما سره پخې نه میلاویږي، یا لنګ والا غواګانې شوې یا لا پاخه څاروي دا زاړه ما سره نه میلاوي، ما سره ټول پټه خشته د قربانۍ څاروي میلاویږي. صحیح ده. ګرانو کتونکو ایاز خان خپله یو برانډ دی، خبرې ډېرې سپینې صفا خبرې، خو تاله دوکه در سره نه کوي. د ډېرو مختلف پروپیګنډې را شوه دې دغه نه و چې کانټه کې دا چلې به زه سوی یم دلته کې رالم دلته به ځان ټول کړم، هغه کانټې والا ځان له غاړه نه بندوي، نو هغه بېل دغه دی. نو یخ په نیغه چې کوم دی نو په نسته کې نستوال یقینا به هغوی ته د اعزاز اصل دی، د نستې پی به مني او بیا چې کوم دی د ایاز خان څاروي ومني چې د لکي. او زما ټولو مېلمنو ته د بار ملګرو ته دا اډرس پته یاد ساتئ، تاسو که 410 پلازې باندې کوشئ 1 کیلومتر په مین روډ نسد چوک دی، او نسد چوک نه چې په مین روډ بیا 1 کیلومتر را مخکې شي شا کانټې سره خوا په خوا ایاز مویشي پام دی، باقاعده زما په نوم باندې زیاتتر ملګري راشي، زما بل ځای ډیرې ته ورشي ورته یاره ایاز څه شو، و یاره جې هغه کور ته تللی خوب کوي آرام کوي ستړی دی، نه چې زه به تاسو ته 24 ګنټې ناست یم تاسو خدمت ته د سهار د 7 بجو نه تر ماښام 7 بجو پورې. پته اډرس یاد ساتئ، شا کانټه مین روډ ایاز مویشي پام، باقاعده د مین روډ د پاسه 1 کیلومتر د نسد چوک نه مخکې د مین روډ د پاسه، او چې دی نو 410 انټرچینج نه 2 کیلومتر کم زیات د مین روډ د پاسه ایاز مویشي پام، باقاعده اډرس پته یاد ساتئ. او زما په نوم باندې زیاتتر دا ملګري دلته دیرو کې دغه کوي، مثلا خبره ورته یا څه شو، څوک ورته کور ته تلي، څوک ورته آرام کوي، څوک ورته څاروو پسې تلي، نه جي ما سره 500 روپۍ څاروي شته، دا به زما. او بل دویم دا پته زیاتوي چې د اختر نه 2 ورځې مخکې به زما چوټي وي، د عرفې ورځ او د عرفې نه 1 ورځ مخکې به زما چوټي وي، ما سره مال نه میلاویږي. کوم وروڼه چې راځئ مخکې در مخکې رابطه وکړئ او مال بوځئ، بیا به ګورئ 2 ورځې مخکې ما سره مال نه، یو سړی ما له 2 ورځې مخکې راځي نه دی راځي ما سره مال نه وي. کتونکو 0311 811 3537 او 0333 961 559 د ټول د څاروو دپاره
رابطه کولی شي 590 590 710 590 710 مننه